15 غنټو نه یو سابق ایمنه ناری وای چې زما بچي اواده او چې دا پولیس والا راغلی وي ته پوسې کله چې ماشوم چای ول چرته وي ول څنګه وي ول به کته ته ډیر شکو نو چې کله قانون قائم شي ان شاء الله العزيز عدالتونه بحال شي بیا بده فیصله کو خدای تاسو شروع کړی دي دا نه پښتو منی نه اسلام او نه قانون منی تا غاړي ودرولې دومره غاړو ودرېدو ته څه ضرورت تاسو ونیوم نو ته بسو کې خود عدالت ته بلو کوم راځم به واپس لہذا ته زمام جمهوریت حق مزید نشه ضابط خسته دیوانه به خبره کوم. سلامونه کتونکو د ګلزفر صاحب دغه پیغام مې واورېدو د هغه د زوی په حواله سره مې دغه خبر واورېدو یقینو که انتهایی خفه شوم په دغه وجه مې سره دغه هم په دغه سکرین وچلولو خو بیا د اسلام هغه ښکلي شان تعلیمات راته رایاد شو او فخر مې محسوس کو چې مونږ په یو اسلامي ملک کې اوسو ځکه چې زمونږ اسلام مونږ ته د امن درس راکوي او زمونږ اسلام ډیر زیات رحمدله دی ځکه چې اسلام کې انسان څه کې په ځناور باندې ظلم کول او هغه له تکلیف ورکول هم منې دي د نبي علیه السلام او د هغسې د اوښ چې کومه واقعه وه هغه به هم تاسو ته یاده وي چې یو مالک پې ظلم کوو چې نبي علیه السلام ولیدو نو د هغې نه منې کړو نو غرض مې د خبرې دا و چې زموږ اسلام ډېر زیات خوږ فوس نرم او فلیکسیبل دین دی خو مهرباني وکړئ د دغه دین او د دغه اصولو نه لږ سبق حاصل کړئ په دغه لږ عمل پکار دی نو زموږ معاشره به انتهایی امن او پیسفول جوړه شي د هغه د زوی دا تصویر مې ولیدو بیا هم ډېر زیات خفه شوم څه نشو کولی خو صرف دغه پیغام مې ذهن ته راغی ما چې دی ګلزفر صاحب په حوالې سره هم څه نه څه پوینټس شریک